سلامونه نیک هیلې او احترامات 102 تبې ته اوهو ویل نه دي پکار چې اوهو 102 تبه ده بلکې 102 تبه د بیمار سړي لپاره یو آیډیل ټمپریچر دی په هغې مې پوه کوم لږ په غور سره دا واورئ او کوشش دا وکړئ چې دا مخکې د ملګرو سره هم شیر کړئ دا د انسان وجود دی دغه سر شو دا لاندې سینا او ابډامینل ایریا شوله دا لاندې خپې شولې په دې ځای کې دماغ پراته دي او د دماغ په دې ځای کې یو د دې یو حصه ده چې هغې ته ویل کېږي ترمولیګولیټري یا هیټ ریګولیټري سنټر دا یو ترموسټیټ دی دا د وجود حرارت چې دی دا برقراره ساتي چې کوم وخت کې مطلب دا به زه همدغه ځای نه راوالم او په دې ځای کې بیا د دغه ویډیو کې خو دا راځي که نه دا ما چې کوم سیساس کوم ښه دا 98.6 مثال خبره کو دا د انسان نارمل حرارت دی بیا په دې پسې 99 شو بیا 100 شو بیا 101 شو بیا 102 شو بیا 103 شو بیا 104 شو بیا 105 شو او بیا 106 شو عموما 107 پورې ترمامیټر باندې یا 106 پورې په دې پورې راځي دا ترمو ریګولیټر چې کله سړی صحتمند وي نو دا په دې ځای باندې ولاړ وي او دا خپل حرارت کوم په دې ځای باندې ساتي چې یاره که د وجود یخیږي نو دا یې ګرمۍ او که د وجود ګرمیږي دا یې یخی په مختلفو میکانیزمونو باندې اوس یې وجود ته جراثیم راغلي بیروني باډي ورته راغله دا موږ سره رد دی په دې کې جراثیم راغله یا د جراثیمو ټاکسین چې کوم خارجي هغه راغله نو په دې وجود کې په دې سیسټم کې روان وي نیوټروفیل دا د وجود دفاعي خلیې دي کوم ته چې پس پلان ویلی کېږي لیمفوسایټس مونوسایټس او ورپسې داسې ایزونوفیل او بیزوفیل همدغه پسې ځي د دوی ټکراو چې کله د دې جراثیمو سره یا دوی چې کوم ټاکسین خارج کړي جراثیم هم دا ټاکسین د دې دپاره خارجي چې یاره د ځان دپاره ماحول توله کړي د دې ټکراو چې دوی څه وشي نو دا خولې د مخې سره یو قسم خبر رسا ماده خارج کړي چې هغې ته ویلی کېږي سایټوکاینز دا خبر رسا ماده چې کله دا خارج کړي دا په بلډ کې شامل شي او دا ډایرکټ لاړ شي هایپوتلمس ته هایپوتلمس ته وایي چې داسې یو بیروني باډي راغلی ده او د هغې خلاف څه کول پکار دي حرارت سیوا کا هایپوتلمس راولګېږي هغه د وجود د دفاعي نظام دپاره دې مقدار ته ګوري چې دا سایټوکاینز په څونه مقدار کې را روان دي که دا لږ مقدار کې راشي نو دا هایپوتلمس د خپل دې ته ویلی کېږي سیټ پوینټ دا خپل حرارت د دې ځای نه راوالي او دې نه نننه ته ورسوي که دا په لږ مقدار کې دی سایټوکاینز که فرض که دا په ډېر مقدار کې وي نو دا والي 100 ته ورسوي که دا د هغې نه هم ډېرې 101 ته ورسوي که دا د هغې نه هم ډېرې 102 ته ورسوي دا وجود چې دی دا د جراثیمو او د دفاعي نظام د جنگ په دوران کې د وجود نه ګرمیږي بلکې د وجود په خپله باندې خپل هیټ پیدا کوي په مختلفو میکانیزمو باندې مختلف 305 میکانیزم دي د هغې په طریقه باندې دا خپل وجود خپل ګرمایش سیوا کوي او دا د دې دپاره سیوا کوي چې د وجود کله خپل ګرمایش څونه سیوا کېږي نو دومره چې کوم بیروني ارګانیزم راغلی جراثیم راغلی دومره د هغوی دپاره د وایرس لپاره ریپلیکیشن هم مشکل کېږي د هغې ګروت هم پکې کمیږي او د بکټریا دپاره پکې هم مسایل پیدا کېږي هغوی هم پکې خپل ګروت نشي کولی او د وجود چې کومې دفاعي خلیې دي لیمفوسایټس مونوسایټس مایکروفیجز نیوټروفیل دا خلیې پکې کار هم ډېر په تیزۍ سره کوي او د دې نه علاوه وجود انټي باډیز هم ډېر په سپیډ کې جوړوي چې کله دا حرارت مطلب 98.6 نه 99 ته ورسېد 100 ته ورسېد 101 ته ورسېد 102 ته ورسېد نو دې ته ویل کېږي optimal temperature optimal fever خو خیر سمټم دی optimal مطلب دا چې دا معتدل ته به د دې ته هی نشي ویلی د 102 نه که فرض که واوړي 103 104 ته ورسېږي نو دې ته به ویلی کېږي موډریټ 104 105 106 ته ورته کېږي مطلب دې ته ویلی کېږي بیا سویر دا دومره خطرناکه ده 105 نه چې اخوا ته وړي 106 ته چې رسي نو دا بیا خطرناکه کېږي اوس د 102 پورې چې کله د یو مریض ته به 98.6 نه شروع شول 99 100 102 کې 102 نه د 102 پورې ډاکټر له نه دي په کار چې دا ته به ښکته راکوزه کړي موږ اکثر عموما چې مریض راشي نو موږ ورته اوهو دا خو 102 تبه ده دا د میډیکل د اصولو سراسر خلاف ده 102 پورې ټمپریچر چې کوم دی نو په دې کې که ستا مریض په ده باندې فیبرایل اپیلیپسي نه راځي په ده باندې بیهوشي نه راځي چې کوم ماشومانو کې وي دی د زړه مریض نه 60 سال نه ابا ونی چې د زړه ځکه چې د تبې په دوران کې د زړه دړکن سیوا کېږي نو چې کله د زړه دړکن سیوا کېږي او د زړه مریض وي د په زړه باندې پریشر سیوا کېږي نو د زړه ته مسلې پیدا کېږي د پیپلو مریض نه سی او پی ډي چې ورته موږ وایو د سایلنډي مریض نه او یا د مخکې نه دماغ د زور نه اخیستی د سنټرل نروس سیسټم چې کوم برین دی چې دا په نارمل پوزیشن کې وي نو 102 ته ویل کېږي اپټیمل ټمپریچر مطلب دا معتدل دی دا د وجود دپاره های نه دی
بلکې وجود د خپل دفاع دپاره دا 102 ته را رسولی دی. اوس په بعضې وخت کې داسې کار وشي چې دا سایټوکاینز په دونه زیات مقدار کې راشي چې وجود هم د دې بربادۍ د دې جراثیمو د بربادولو دپاره او د خپل ماحول د ښه کولو دپاره د سیټ پوینټ چې دی دا 103 ته ورسوي چې زما دپاره دا نارمل شو. که په دې باندې کار ونه شو هغه پسې بیا روان وي دا وجود خپل سیټ پوینټ چې دی دا 104 ته ورسوي دا پسې روان وي. خو دې ځای کې بیا څه وشي چې کله د 102 پورې نو د دې سي لکه ته چې په یو بکتربند ګاډي کې ناست او ته دښمن سره ډزه کوې نو ته به نه مرې ته به بچې او ستا دښمن به مري. چې کله ته د 102 نه واوړې 103 104 ته نو ستا جراثیمو ترې ماحول ناسازګاره که نور مطلب جراثیم به سپیډ کې مري. خو د هغې مقابله کې ستا نیوټروفیل ستا بیزوفیل ستا لیمفوسایټ ستا مونوسایټ ستا میکروفیجز او ستا انټي باډیز د وجود چې کوم دفاعي نظام دی هغه هم به څه نه څه د هغه هم ډسټرکشن کېږي هغه به هم کمزوری کېږي. او د 104 نه چې کله ته به واوړې 105 106 ته ورسېږي نو بیا به ستا مستقل دماغو ته هم نقصان رسېدی شي ستا ګردو ته هم نقصان رسېدی شي ستا لنګس ته هم نقصان رسېدی شي او ستا زړه ته هم نقصان رسېدی شي. 102 چې کله هم د چا ټمپریچر ډاکټران ښکته راغورځي غټ غټ ډاکټران ما لیدلي زموږ د علاقه کې غټ غټ مطلب زه د ځان پیشنټ پریکټیشنر نه یم زه MBBS او چې چا سره ډګري هغوی په دې کې پیراسټامال ډریپونه خېږي. 102 که ستا مریض من اپیلیپسي نه راځي زه بیا هم دا یم فیبرایل اپیلیپسي ستا مریض ایزي محسوسوي هغه پکې خوراک کوي هغه پکې خبرې کوي هغه پکې د دردونو نه یا ستر درد نه فریاد انتهایی زیات نه کوي چې مطلب هغه ټاکسیک ښکاري تا ته. نو 102 ټمپریچر راغورځول د مریض د پیدې په ځای باندې د مریض سره زیاتی کول دي. که ستا تبه په 102 کې وي او ته د ښکته راوغورځې 100 ته راوغورځې یا 99 ته راوغورځې یا 101 ته راوغورځې نو چې ستا تبه په 3 ورځې کې ښه کېږي دا به بیا 5 ورځې کې ښه کېږي. د هغې وجه دا ده چې ته هلته جراثیم ته ماحول سازګار کړو کوم چې وجود په خپله باندې ناسازګاره کړو د جراثیمو دپاره او خپل دفاعي نظام چې دی هغې ته په مشکل کې واچو. که فرض که دا د 103 104 نه اخوا بر رسي نو بېشکه چې جراثیم ورسره ختمېږي خو دفاعي نظام ورسره په رسک کې کېږي د ده څه نه څه نقصان کېږي. او که 105 که 106 ته رسي نو بیا ورسره مستقل دماغو ته هم نقصان رسېدی شي تاسو ته وختي ویل ګردو ته هم رسېدی شي پړپوس ته هم رسېدی شي او زړه ته هم رسېدی شي. نو مطلب 102 ټمپریچر په صحتمند انسان کې چې مطلب دی د دغه قسم د زړو بیمارو سره مخامخ نه وي د دغه وخت لپاره 102 ټمپریچر د ده لپاره اپټیمل دی بلکې دی خوش قسمت دی چې د ټمپریچر په 102 باندې ولاړ دی او په دې وخت کې د ده وجود سازګار دی د جنګ لپاره بجای د دې چې دا 103 104 ته ورسي یا دا ډاکټر وغورځوي 100 ته یا 101 ته. دا خبره لږ انتهایی زما په خیال سره لږ غیر معمولي اهم ده چې 102 ټمپریچر څوک که ضرورت نه او څوک خطرناک دې سیزونو ته په ریسک نه کمې بیمارۍ چې ما یاد کړې چې دغه درنه څوک راونه غورځوي مریض له اوبه ډېر ورکوي جوس له ډېر ورکوي فرض کړئ 103 104 ته رسېږي نو په کار ده چې باید د مخ سره پورې تول 102 ته د راکوزول یا د هغې نه که راښکته هم شي خیر ده د هغې د راښکته کولو کوشش بیا ضرور کوئ. اجازت درنه غواړم د الله په امان.